په خواجه عمران غره کې یو تاریخي او فرهنګي خزانه د سندرغاړي وحید اڅکزي جونګړه. د دې کلي نوم چې دی کلي حاجي اخلاص ډبرۍ دی او د دې ځای دا خاص دی چې راغلي یاست دا وحید پاماوس یا وحید جونګړه وحید اڅکزي جونګړه. د چمن ښار د خواجه عمران د غره په لمن کې د اونتیا د ښکلا یو بې مثاله جونګړه پرته ده. دا نه یوازې یوه کورنۍ استوګنه ده بلکې د پښتون د تمدن یو ژوندی موزیم هم دی. د جونګړه کې پخواني تاریخي شیان، لرغوني آسیان او د پښتون کلتور نښو نښانې ایښودل شوي دي. د رباب، دریا او نور تاریخي اثار او لرګي ټول سره یو ځای د تیر تاریخونو تازه کوي. هر شی، هر دیوال او هر کونج تیر وخت داستانونه بیانوي. د په شان دغه کوم پخوا چې زموږ خلکو کڼۍ په وب دی هغه دی، نور خو نو دغه زموږ دی ثقافت دی، لنګوټه د ډول دی، رباب دی، دا چیناکي دی پخواني شیان. دې باران هم ښه خوند کوي، هغه زوړ پخواني شتم دی. باید په دې 50 کاله ترقي باندې موږ ته نسو خطا هغه زوړ ثقافت نه کوي، هغه زوړ ماحول نه کوي، هغه خلک د موږ ته هم غیرتمن و، وسیله‌ناکه وه. عمر څه پښتنو کې څه روایات پاتې وو هغه په دې کې اوس موږ څه هېر شوي. د جونګړې منځ ته پر ننوتو هلته ښکلاګانو، شنو اونو او چمنونو پرو ارامونکي انځورونه مخ ته درځي. دا فضا نه یوازې لیدونکو ته خوشحور بخښي بلکې د طبیعت سره د انسان ژوره فکر هم څرګندوي. سندرغاړي وحید اڅکزي د ورور په وینا دا ځای دی د خلکو ته د خپل تاریخ او هنر سره اشنا کېدو دپاره جوړ کړی دی. جونګړه د تاریخ یوه هڅه یادګار دی. کلتور او نور اثار باید څنګه وساتل شي. اختر ګل فام، سنو خیبر پښتونخوا، کلي اخلاص ډبرۍ، چمن.